السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جوړ سید محترم لای خبرونه ته خیر راغله. الله مو ونازوه، الله دې تاسو ته اجر درکړي. نو د لایف د بحث موضوع چې دا په غزني کې د سیاسي ملیشې د خلکو په کورونو، فصلونو، عامه ځایونو، جماعتونو، ګڼه ګوڼنې دیسي توپونو بریدونه کوي، دیسي توپونه ولي. په دې موضوع خبرې کوو. نن به تاسو لیدلي وي چې د غزني ولایت خلکو هم خلک راوتلي وو لارو کوڅو ته، لاریونې کړی وو چې د مزدور دولت نه یې غوښتنه کوله چې د سیاسي دغه ملیشې کنټرول کړي، دا ملیشې وتړي او د عوامو د بېګناه افغانانو د وژلو نه د خوند نه اخلي. د بېګناه افغانانو وژنه او د بېګناه خلکو کورونو ړنګول، د هغوی په کورونو بریدونه کول، دا کومه مېړانه نه ده او دا به دغه ګوډاګی دولت او دغه ګوډاګی رژیم د نجیب د رژیم په برخلیک اخته کړي. کله چې روسان د افغانستان نه وتل هم او کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، په هغه وخت کې هم د نجیب ګوډاګي رژیم دغه ډول چلند د خپل ولس سره شروع کړی و. په دې ډول به د خپل ولس په کورونو او د هغوی په عامه ځایونو بریدونه کول، ډیسي توپونه به یې ویشتل. په یوه برید کې به لسګونه بېګناه افغانان په شهادت رسېدل. دا هغه څه دي چې موږ تاسې خلکو په د سر په سترګو لیدلی دي. چاته چې د نجیبګاو وخت یاد ده، د موږ تاسې د سپین ږیرو نه، پخوانیو خلکو نه چې تاسې پوښتنه وکوئ، هغوی دغه اوسنی حالت د هغه حالت سره کټ مټ یو شان ښیي. چې دا اوسنی حالت چې دا د هغه حالت په څیر ده چې په کوم وخت کې نجیبګاو د یوازې پاتې شو، روسان د افغانستان نه ووتل، په هغه وخت کې هم دوی غوښتل چې د خپله سینا دا په ولس یخه کړي، ځکه دوی پوهېدل په دې باندې چې ولس په دوی پسې راپورته شوی ده، ولس ته چې دوی نه پرېږدي. همدا دلیل و چې دوی د ولس نه انتقام اخیستو، ولس یې وژلو او د ولس په کورونو یې بمبار کولو، عام ولس یې نه پرېښودو. هماغه حالت نن د سیاسي مزدورانو هم جوړ کړی ده. د سیاسي مزدوران او د سیاسي روزل شوي ملیشې هغوی چې کله په دې وپوهېدې چې دلته د دوی باداران مات شول او دا ملت د دوی باداران اړ کړل چې د دې خاورې نه ووځي، نو دوی اوس خپله غوسه، خپل قهر په دې ملت سړوي، په ډیسي توپونو یې سړوي او اوس دوی کوشش کوي چې ولس وځوروي. په داسې حال کې چې د سیاسي دغه ډارن مزدوران، د سیاسي دغه ډارنې ملیشې د خپل هیواد دفاع نشي کولی. په کونړ باندې د پاکستان راکټونه اوري، دوی امنیتي تړون د امریکا سره لري او د امنیتي تړون دپاره استدلال هم دا و چې موږ د پاکستان له تیري څخه وژغورل شو. خو د سیاسي دا ډارنې ملیشې دا خپل چاودکون د ولس ته میړنې دي، خپل د ولس بازګر ته میړنې دي، د بیچاره ولس ته میړنې دي چې دیسي توپونه پرې ووروي. د پاکستان د توپونو، د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب نشي ویلی. نو دغه حالت د هماغه حالت سره چې د نجیب نظام، د نجیب رژیم ورسره مخامخ و، هماغه حالت ته ورته دی. او لکه څنګه چې د نجیب ګاو رژیم په کوم برخلیک اخته شو، دغه د غني رژیم به هم په هماغه برخلیک اخته کیږي، ځکه دواړه رژیمونه یو ډول دي. د دواړو رژیمونو اصل هماغه یو دی. د نجیب رژیم روسانو جوړ کړی و، د غني رژیم امریکایانو جوړ کړی ده. دا د پردیو په اوږو ولاړ رژیمونه به تر هغې پورې بقا کوي چې څو پورې دا پردي په دې خاوره کې وي. کله چې دا پردي له دې خاورې تښتي، دا رژیمونه به په خپله د شګو د بندونو په څیر، د شګو په څیر به داسې خویږي او د منځه به ځي. او دا یوه خبره دوی ته مونږ کوو، په خلاصو غوږو دې واوري. دوی وایي چې د نجیب د نظام دوره به نه، تجربه به نه تکراریږي. موږ دوی ته وایو چې په تاسې به موږ هماغه د نجیب د رژیم دوره تکراروو انشاءالله. خو یو شی چې هلته شوی و هغه به بیا نه تکراریږي.
موږ تجربه ترلاسه کړه د مجاهدینو په صفونو کې د نجیبګاو د رژیم کمونیست جنرالان هغه د مجاهدینو په صفونو کې ننوتل او مجاهدین یو بل په مقابل کې ودرول، تنظیمونه د یو بل په مقابل کې په جنگ لګیا کړل. علت دا و چې دغه کمونیست جنرالان دغه د نجیبګاو د رژیم پاتې شونې چې وو هغوی ته هغه خلکو ته هغوی ته په د مجاهدینو په صفونو کې ځای ورکړل شو. د افغانستان په راتلونکي افغاني اسلامي نظام کې به د CIA دغه روزل شوي ملیشې د CIA دغه روزل شوي جنرالان ځای ونه لري ترڅو موږ په هغه برخلیک اخته نشو چې په کوم برخلیک د مجاهدینو دوره کې مجاهدین ورسره مخ شول، مجاهدین پرې اخته شول. ځکه د CIA دغه روزل شوي ملیشې دا هیڅ کله هم د دې خاورې او د اسلام دوستان نشي کېدی. د دوی په خټه کې د اسلام او د دې خاورې دښمني غږل شوې ده، د دوی په خټه کې د امریکایانو او د پردیو ګټې غږل شوې دي. مبین صاحب لیدونکي هم راواخلئ او د خپلو ملګرو نه مو خواهش دا دی چې خپل ملګري سټوډیو ته مه راځئ او که کوم ملګری راځي یو معقوله پوښتنه دې وکوي، یو معقول سوال دې وکوي، داسې یو سوال پوښتنه تنقید دې وکوي چې نور اوریدونکو ته د هغې سوال ځواب نه یو څه حاصل شي، یوه ګټه حاصله شي. او بل خواهش مې دا ده چې ملګري لایف شیر کړي. قاري صاحب محترم دغه یو شي ته توجه غواړم که لږې خبرې پرې وکړي. رسنیو څنګه چې مخکې دا جنایت کړی اوس د مظلوم افغانانو چې د دوی لخوا د دوی د CIA د مزدورانو لخوا بمبار شوي شهیدان شوي دي غږ ته انعکاس نه ده ورکړی. هماغسې جرم نن یو ځل بیا رسنیو تکرار کړه. تر ټولې هغه مشهوره رسنۍ غلام او مزدور رسنۍ غلام خبریالانو پیجونه د هغوی د تلویزیون هغه وګوره ټولو هېڅ تر اوسه پورې کوم کمنټ لا پرې نه ده کړی. ولې داسې جرم تکرارېږي در حال کې چې د یوې ډمې داسې یو مجهول الهویته یوې نجلۍ عکسونه د هغه داستان مخکې وړي چې دغه نجلۍ 2 طالبان شهیدان کړي او نور له کلي ویستلي دي چې در حال کې چې هیڅ سند نشته. دا جګړه شوې له چا سره دي جنۍ لخوا نن ټولې رسنۍ ګوره په همغه باندې بوختې دي. یعنې دا نه خام مواد دي، نه تبلیغاتي مواد دي، نه یې ورسره څوک مني. سالم عقل والا دا نشي منلی چې یو چا چې د امریکا امپراتوري ونړوله هغه د یو ډمې لخوا نه د هغه کلي مبین صاحب د دې جنۍ په اړه به زه دومره ووایم چې دا د CIA ډارنې ملیشې چې دي دوی خو نور بل شی ورپاتې نه شول طالب د مقابلې دپاره. اوس د دې نه هم استفاده کوي چې یوه جنۍ راپورته شوې د طالبان یې وژلې دي. اول خو دا خبره حقیقت نه لري، بیا دې خبرې ته دومره هوا ورکول. نو دلته خو ګورئ د امریکا د فوز 15 ستوریز جنرالان په ګونډو شول. هغه جنرالان په ګونډو شول چې هغوی په وحشت کې او په دهشت کې او په بربریت کې نوم لرلو. د امریکا د دفاع وزیر په لیونی سپي مشهوره و. لیونی سپی دلته مات شو. د CIA دغه روزل شوي داړونکي ملیشې چې هیڅ انساني او اخلاقي پولې نه پیژني دا دلته ماتې شوې. CIA د 01 02 03 په نوم ملیشې جوړې کړې، CIA د کمپاین په نوم ملیشې جوړې کړې. دوی حتی افغانان په بمونو کېنول، د داعش په څېرې په بمونو افغانان کېنول، په بمونو یې والوزول. داړونکي وو، څوک فرعونان وو. تاسې به اورېدلی وي د وربکي قومندان نوم فرعون و، د بل نوم دجال و، د بل نوم و. دغه دجالان او دغه فرعونان دلته مات شول او طالب د سر په کوپړۍ کې دوی ته اوبه ورکړې. نو به یوه بیچاره جنۍ د هغه یې رامخته کړې ده، نو هغه به د طالب مقابله وي. ما ته خو په دې خبره خندا راځي، دوی ته شرم هم نه ورځي، شرمېږي نه دا خلک چې دوی یوه جنۍ رامخته کړې ده چې دوی طالبانو سره مقابله وکوله. نو دا وحشت او د دوی دغه ظلمونه دا بې ځوابه نشي پاتې کېدی. او دوی د په دې سر خلاص وي چې تاسې د نجیب د رژیم په برخلیک اخته کېدونکي یئ او هغه اعمالو ته مو لاس اچولی ده چې د نجیب رژیم هغې ته لاس اچولی و.
نجیبګاو او د نجیبګاو رژیم او د KGB ملیشو، د روسانو ملیشو، د ګیلمجم ملیشو، د شلګري ملیشو، د جبار قهرمان ملیشو چې کوم ظلمونه وحشتونه کول، هماغه وحشتونه نن د CIA ملیشو هم شروع کړي دي. خو څنګه چې د KGB او د روسانو ملیشو په دې خاوره کې خپه ټینګه نه کړی شوه، داسې به تاسې هم د هغوی په برخلیک اخته کیږئ. او یو څه چې موږ د تیر نه درس اخیستی ده، یو څه چې د تیر نه موږ زده کړي دي، هغه دا دی چې تیره تجربه به بیا نه تکراریږي. موږ به بیا د هغه حالت سره نه مخ کیږو انشاءالله، د کوم حالت سره چې افغانان د روسانو د وتلو نه وروسته مخ شول، د هغې حالت سره به موږ د امریکایانو د وتلو نه وروسته نه مخ کیږو انشاءالله. او تاسې د په دې سر خلاص وي چې دا ملت به تاسې محکمه کوي، اسلامی امارت به یو خپلواکه آزاده علني اسلامی محکمه دایروي. په هغه محکمه کې به ولس ته حق حاصل وي چې د هر چا په خلاف دعوه دایره کړي، د هر چا په خلاف عریضه وکوي. نو د CIA ډارنو ملیشو ته موږ وایو چې ستاسې دعواداران خو یو نه ده، لس نه دي، سل نه دي، زر نه دي، تاسې خو په زرګونه افغانان وژلي دي. دغه زرګونه افغانان به په محکمه کې ستاسې په خلاف ولاړ وي. او بیا به په هغه وخت کې به بیا د امریکا تیارې، د امریکایي الوتکې یا امریکایي ټانګونه یا د امریکا سفارت مداخلې کار نه ورکوي. هغه وخت کې به امریکایي سفارت د افغانستان په چارو کې دخیل نه وي. هغه وخت به امریکایي سفارت د افغانستان په قضایاو کې لاس وهنه نشي کولی. هغه وخت کې به امریکایي سفارت د یو چا د نیولو د خلاصولو امر نشي ورکولی. هغه وخت کې به امریکایي سفارت په کومه دوسیه کې لاس نشي وهلی، بلکې هغه وخت کې به امریکایي سفارت وي. امریکایي سفارت به د CIA د عملیاتو نظامی مرکز نه وي، امریکایي سفارت به د CIA ځاله نه وي، بلکې امریکایي سفارت به یوه ډیپلوماتیکه قرارګاه وي. د دې ځای نه به هیڅ چا په کار کې کار نه لرلی کیږي. تاسې دې په دې سر خلاص وي.